ملګرو ډېره ښکلې ویډیو مې مخې ته راغلې ده. راځئ دا ویډیو ګورو، خو ګوره یوازې ویډیو کتل نه دي، اخر کې به یو اهم پیغام تاسو ټولو ته در کوم. زموږ چې څومره ویورز دي هغې دپاره به زه یو اهم پیغام در کوم تاسو ټولو ته، نو لحاظه تاسو دا ویډیو وګورئ موږ سره ټوله، او بیا اخره کې انشاءالله پیغام چې دی هم تاسو سره شریکول غواړم، او بیا دا د نورو ملګرو سره به هم ضرور شریک کوئ انشاءالله. ګوره اسماعیل قادي صاحب ښه ماشاءالله. ماشاءالله. اوه قاري صاحب ویښ دی ښه. قاري صاحب ډایرکټ فتحه ورکړه. فکذبوه بذنبهم. اوه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. ګوره زمونږ ستاسو ماشومان په دې وخت کې څه کوي تاسو ټولو ته معلومه ده، تاسو ټولو ته خپل ځان ښه معلوم دی. ځان سره لږ سوچ وکړئ زمونږ ستاسو ماشومان په دې وخت کې څه کوي. یا خو موبایل په لاس کې گیمز، کارټونز یا ایل سی ډي ورته لګېدلي په هغې باندې موویز ګوري. دا څومره د افسوس خبره ده. دا وخت دا ایج د ماشومانو چې دی په دې کې د دې تربیت کیږي، دی جوړیږي په دې وخت کې، دی کریټ کیږي، دی میک کیږي په دې وخت کې. یعنې دې وخت کې چې دوی څه زده کړه او څه دې ورمخې ته کړل، دا به د دوی د ټول عمر هغه نظام ته ور جوړ کړي. یعنې که کارټون دې ورمخې ته کړو، گیمز سوشل میډیا دې ورمخې ته کړه، موویز دې ورمخې ته کړه، نو دی چې غټ شي که نه، نو بیا ته نه شي ویلی چې ته قرآن ووایه، ته دین ووایه، دا ګناه ده، دا ګناه نه ده. بیا دا خبرې ته نه شي کولی. نه، ځکه چې د هغه کم ټایم د کریشن و، د هغه ټایم کې دته ورمخې ته کړي هغه څیزونه دي چې هغه اوس د ده په ذهن کې داسې مضبوط او پاخه چې دی سیف شوي دي چې دا اوس نه خوځېږي، نه راوځي د ذهن نه. خبره زه دا کول غواړم چې په دې وخت کې ماشومان چې دی د دې نه ځان په دې مه خلاصوئ چې تاسو گیمز او سوشل میډیا او کارټون ځا ورمخې ته کوئ. نه، قرآن یو ماحول چې دی، زه دا نه وایم چې تاسو ماشومانو باندې کارټون مه ګورئ، لوبې پې مه کوئ، بل څه مه کوئ، بل څه مه کوئ. نه، هر څه پې کوئ، خو په کور کې د دې دپاره سپیشلی خاص طور سره یو ماحول داسې جوړوئ چې هغه about د دین، about اسلام، about قرآن، about سنه، چې یو داسې ماحول تاسو دې دپاره کریټ کوئ چې دا ټایم به تاسو قرآن وایئ، تاسو به دین سټډي کوئ، تاسو به د الله کتاب وایئ، تاسو به سنت، تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې سټډي کوئ. نو دغسې یو ماحول چې جوړ کړئ، نو انشاءالله العظیم ستاسو دا بچیان چې دي دا بیا نشي خرابېدی، د دې عقیدې نشي خرابېدلی، د دې ذهنونه نشي خرابېدلی. ځکه کم ټایم چې د دې د کریشن دی، په هغه ټایم کې تا دې ته د الله کلام او د الله کتاب ورمخې ته کړی. نو د الله د کلام، د الله د کتاب اثر او تاثیر دومره دی چې هغه بیا دې خراب طرف ته او د دې ذهن چې دی ګډ وډو طرف ته بیا نشي پرېښودلی. نو امید ده انشاءالله چې تاسو به په خپلو بچیانو باندې چې دی دا خاص نظر ساتئ، او د هغې په کارټونز، د هغې په سوشل میډیا، د هغې په موویز وغیره باندې به تاسو نظر ساتئ، د هغې په گیمز باندې به تاسو نظر ساتئ. دا گیمز او کارټون چې دي دا ماشوم چې دی ذهني طور چې دی دا ډېر ډیمیج کوي، ډېر زیات یې ډیمیج کوي، ډېر زیات د دوی دا ذهن چې دی تباه کوي، بل طرف ته یې بوځي. یقین وکئ موږ سره اکثر کنټیکس کیږي چې ماشوم دومره د دې هغه لیول مایندلی د هغه لیول دومره خطرناک او دومره خراب شي چې هغې د خپل مور او پلار بیا خاطر نه کوي. بس هغې ذهن او مایند چې دی هغه ټول هغه سیټ اپ چې دی د گیمز او د سوشل میډیا او د موویز په باره کې جوړ شوی وي. نو کوشش کوئ د خپلو بچو صحیح تربیت وکئ. همدغه بچي دي چې سبا ته به په دنیا کې نه ستا دپاره به دا یا د ثواب ذریعه ګرځېږي یا به درته د عذاب ذریعه ګرځېږي. صحیح حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو څوک وفات شي نو 3 څیزونه چې دی یعنې عملنامه بنده شي، ختمه شي، خو 3 څیزونه بیا هغه پسې جاري وي. په هغه 3 څیزونو کې یو چې دی نیک اولاد دی. اولاد دی، بس نیک او خراب څه کې اولاد دی. که اولاد دی نیک پرېښی وي، صحیح اولاد او د هغې صحیح تربیت تا کړی وي، نو د هغه چې څومره نیک اعمال کوي، څومره هغه منځونه، تلاوتونه، ذکرونه کوي، د هغې ثواب الله تا ته در رسوي. او که الله مکه هغې ته تا د بچپن نه کارټون او سوشل میډیا، موویز او دغه رنګې گیمز ورکړي، نو هغه چې غټ شي بیا تا پسې صورت او ذکر نشي کولی، هغه تا پسې منځونه او تلاوتونه نشي کولی، نو هغه به ستا دپاره د عذاب ذریعه ګرځېږي. نو اوس
دا ستاسو لپاره یو ډېر غټ سوالیه نشان دی چې تاسو څه کوئ. خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زمونږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زمونږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ. انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي.